बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दी वक्त की मौजूद हम द इस्लामी जमे तलबा यो रुकन सरा ची दागा नाम दा जवाद हुसैन नो द जिम्मेदारी द पेशावर जिले दी सरा खबरे अतरी बकोच इस्लामी जमे तलबा उस मकसद सदे मतलब दी स मकासद दा सिराउडी स्टूडेंटान त पेश गई और स्टूडेंटान द जान सरा शामिली عبدالرحمن بھائی څنګه چې ما وویل کنه چې اسلامي جمعیت طلبه داسې یو واضح او ښکلی تنظیم دی چې دا د سټوډنټانو په هر لحاظ کې د هغوی د ترقۍ د هغوی د کامیابۍ چې کوم دی سوچ کوي. نو اسلامي جمعیت طلبه ځان ته چې کوم ټارګټ یې دی هغه دا دی چې یو کوم نصب العین دی هغه دا دی چې الله اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول. د اسلامي جمعیت طلبه واضح نصب العین دی چې موږ به د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم اصول دي د هغې په رڼا کې به موږ د انسان ژوند جوړو، د هغې کردار به جوړو، د هغې اخلاق به جوړو، د هغې معاملات به جوړو، د هغې عقیده به جوړو، د هغې چې کوم ایمانیات دي هغه به جوړو او د دې په نتیجه کې به زموږ بل هېڅ څه آپشن نه وي بلکې موږ به صرف چې کوم دی د الله رب العالمین رضا حاصلو. موږ چې کوم چونکې د یونیورسټي سټوډنټان دی یا د کالج سټوډنټان دی چې هغه د پاکستان کریم خلک دي، هغه مستقبل خلک دي، په مستقبل کې چې کوم دی په مختلفو ځایونو کې به هغه واکداران دي، د هغې به چې کوم دی په مختلفو ډپارټمنټ کې به هغې خپل خدمات چې کوم دی مخکې وړاندې کوي. نو اسلامي جمعیت طلبه غواړي چې د دې یونیورسټۍ د سټوډنټانو چې دی کله فارغ شي دې کې څوک پرنسپل شي، څوک پروفیسر شي، څوک استاد شي، څوک انجینیر شي، څوک ډاکټر شي، څوک چېرته ایم پی ای او ایم این ای او ناظم او سینیټر شي یا د ټول پاکستان چې کوم دی پرایم منسټر شي یا د یو صوبې چې کوم دی چیف منسټر شي. موږ وایو دا چې د یونیورسټۍ نه کوم سټوډنټان بهر ته وځي نو هغه د ملک په مختلف ډپارټمنټ کې به هغې خپل خدمات سر انجام کوي چې د هغې تربیت وشي، د هغې ذهن سازي وشي، د هغې په نتیجه کې چې د ملک د کم کلمې په بنیاد باندې حاصل شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، دغه ذهن والا خلک د پاکستان مستقبل جوړ شي او پاکستان چې کوم دی پرمختګ وکړي، مخکې چې کوم دی لاړ شي. نو مقصد هم دغه دی چې په یونیورسټو کې د اسلام صحیح تصور نوجوانانو ته د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم یعنی د قرآن او د حدیث په ذریعه باندې ورسي او د دې په نتیجه کې چې کوم دی نوجوانانو رهنمایي وشي، د سټوډنټانو چې کوم دی رهنمایي وشي او د الله رب العالمین رضا چې کوم دی دا زموږ شامل حال شي.